اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. څومره اورېدونکي وي ټولو ته مو سلام وي، څومره بهار مسافران دي و دلته دي ټولو ته مو سپیشل سلام وي. سلام نه وروسته ټولو نه زه معذرت غواړم چې دا زما بچی دی و نن ورځې پورې تقریبا څه ډېره داسې مو علاجونه وکړه، مطلب دی چې لاس وارې مو پېښور ته بوتلله و دوه کاله شوه چې دوه کالونه له بنده کې زیاته شولو چې داسې مطلب څلورو کالو کې ټوله عمر یې د شپې کاله دی، شپږو کالو کې څلور کاله داسې مو ډېر علاج وکړلو چې څه مو سلاس کې سره وه هغه ځینې مو مطلب دی چې خپل خط چې و هغه مو په تمام کړل. نو لکه سید نجیب در ته زه راغلم نن داسې یوه کاسه اوسه پورې مطلب دی چې ما نه داسې وایرل کړې وه خبره که نه، لکه دې ته زه نن راغلم دینې مو خپله دوله زه مطمئن شوم، زړه مته نښه شولو څه یدي مخی سړي که نه ما ته 50,000 روپۍ نن راکړلې دا دی چې ته خپل مطلب دی چې دغې بچې ته شودې په وخه. نو لکه دې نه زه مطلب دی چې دې څه د خدای ښه وکړي دا ویډیو ما نن مطلب دی چې وکړله دې ته ما وویله و چې دغه دې یوه دا ښېګړه زه قیامت ورځې پورې نه په ویروم، لکه داسې نوره خلک دي چې ما څه ښېګړه وکړي و خدای په هغوی سره مطلب دی چې هغوی نه په خدای مهربان کېږي انشاءالله. نو لکه ما ته ووایي چې دغه ځای کې د یوه خپه د یوې خپې اپرشنې کېږي، خپې نه علاوه د کوم د خیر دا حساب دغه باندې ډاکټرانو ته ویلي دي چې که دا حساب یې خلاصېږي خو خلاصېږي خو پیسو په زور به خلاصېږي. او دې نه علاوه چې ما مطلب د پېښور ډېر په ستر استعمال کړلو، یکي اسلام آباد مطلب دی چې زه یکي ورته پنډۍ ته ما بتلی دی او پیسو له وجې اسلام آباد نه بیا ما نه پاتې شوي دی دا چکې. او تاسې مهرباني وکړئ چې سید نجیب سره داسې مدد وکړئ چې دا د موږ سره مدد کوي. سید نجیب ته لکه یو کس مو راغلی و موږ کورمېوال و خو لکه هغه شپږو میاشتو بچی و زړه کې یې خوڅوه، لکه دوی ورسره ډېر خیر په کړل او بچی نن سهار دی. ما دا امید دی لکه اول خدای ته امید دی مطلب دی چې بیا تاسې خلکو ته امید دی او دغه نجیب ته امید دی که نه چې موږ سره خیر بشي. او دا چې کوم دی مطلب دی ډېر زبردست کار دی، کار مې کې ډېرې تقریبا بیګا مو شمار کول ډېر بچي دي مطلب دی خدای شفا ورکوونکی دی او خدای مدد سره او دې چې کوم تکلیفاتو ته کړي دي ډېرو کسانو مطلب دی چې خونې ته سکون میلاو شوی دی، خونو والاو ته سکون میلاو شوی دی، هم پلارانو ته هم یاندو ته. او زه راغلم دې ته مو وایي چې بس سید نجیب سره مو چې کله مشوره وکړله چې مطلب دی دعا مو هغه کې خپل منزل ته ورسولی کړي. نو خو تاسې ته د خدای ډېره وریځه ډېر کړي، خدای د خوشحال آباد کړي ټوله او دا شی بیماریو نه خدای تاسې ته نجات درکړلی کړي. یو پلمه تاسې ته سپیشل سلام وي، لکه تاسې ما څه خیر پکړئ داسې وایي چې تاسې خدای تاسې ته ډېره وریځه ډېر کړي، خدای به تمامه زندګي تاسې خوشحال آباد ساتي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سورې ما ورونه وي د مو سید نجیب طرف نه تاسو ته ډېر سلام وي. قدرمنو وروڼو زه اوس د 2 منټه مخکې یو کس مو نه لوړو کور ته راغلی وم، هغه ویډیو وشوه یو کس بهار بل وی لوړ دی یو داسې کس ما ته راغللو چې تاسې حالات مې خپله کس وي د بچی حالات به کس وي نو څه یې چې زندګۍ کې خدای داسې تکلیف داسې تاسو چا دې ما راولي دا غریب ورور مې راغلی دی دوی څه نه مو شپه په ارام دی نه مو ورځه په ارام دی سکون مو زندګۍ کې نشته. اوس یې مو نه غوږه تاو کړه ما ته دې چې پیره ما ته داسې سوال وکړه چې یو مو د لور ښه کړي یو خدای بس مو مړ کړي نروکي د درد د تکلیف خو خپله لیدلی دی خدای داسې درد داسې تکلیف داسې بیمارۍ هېچا ته ورته ما کړي. بس وروڼو زه به شارټ کټونه درته وایم چې د ورور کوم درد کوم تکلیف تاسو ته بیان کړو نو د بچی چې کومه په تکلیف دی کومه په درد دی نو پلیز تاسو نظرونه واسه کېږي مسافرو به امداد وکړئ چې دا یې چې ما پېښور ته بتلي وه لاهور ته مو بتلي وه او اسلام آباد هم یې ورته بتلي وه اوس هېڅ حواس نشته چې زه دوباره بوځم نو انشاءالله که تاسې مسافرو ډونیشن وکړو نو دغې بچی زندګي به ول خدای بچوي او موږ سکونه بچوو د دې درد دې تکلیف د ما نه نوره برداشت نه کېږي نو ما څه خبرې ختم شولې نو وروڼو خدای ته وکړئ تاسې موږ دا کازمی چیریټي فاونډیشن کې خلکو مدد کوي خلکو امداد کوي چې دغو مسلمانو بچیو زندګي مو بچوو
بس ورونو ما سره الفاظ نشته دي دغه بچی درد مونه برداشت نه کېږي بس خدا دې مسلمان تاسو ټول آباد لره خوشحال اوسئ آباد اوسئ پلیز بیا مسافر امداد وکړئ ښه روغ مدد رسوئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته